ډېرې خرڅېږي د پاکستانو یار د پی ټي آی خو ډېرې زیاتې خرڅېږي د پاکستان دونه نه خرڅېږي. علیکم ملګرو، په سوال کې په منګورې کې یو کس په سروې باندې راوتی دی او دغه کس په پرچم فروش څوک چې جنډې خرڅوي د دغه پرچم فروشو سره د پاکستان د پی ټي آی د این پي د جے یو آی او د پیپل پارټۍ مختلف جنډې ورسره یي نو دغه جنډې خرڅوي. نو دغه کس کې تپوس کوي چې ستاسو نه زیاتې جنډې د چا خرڅېږي. نو راځئ د ده راسره واورئ چې زیاتې جنډې دې د کومې پارټۍ خرڅېږي، پاکستان جنډه دې زیاته خرڅېږي. نو اول راسره دا ویډیو وګورئ، پی ټي آی والا دا ویډیو مخکې ضرور شیر کړئ. نو راځئ دا ویډیو راسره وګورئ. علیکم ها مرګریا څنګه چل یاره جنډې به څو دي؟ جنډې خارځان پی ټي آی جنډې د پی ټي آی ډېرې خرڅېږي د پاکستانو. یار د پی ټي آی خو ډېرې زیاتې خرڅېږي د پاکستان دونه نه خرڅېږي. څو دې خرڅې کړلې سهار نه؟ ما خو ولې پی ټي آی داسې یو 300 خرڅې کړي د سهار نه به دې او د پاکستانو د پاکستان مجلس د شپږ دا ولې څه مسله ده؟ دا پته نه چې پی ټي آی د خلکو ډېره خوښه ده. د عمران خان د وجې نه خو نه خرڅېږي دا جنډې ډېرې زیاتې. عمران خان د وجې ګرانو کتونکو، تاسو خو دا ویډیو وکتل چې دا کس وایي چې د پی ټي آی د ورځې د سهار نه ما 300 جنډې ما خرڅې کړي او د پاکستان 15 شپږ. دې نه پته دا لګي چې د عوامو د عمران خان سره مینه ده، د عمران خان باندې سر ورکوي. عمران خان د خلکو جان دی، یعنی عمران خان نه ډېر خوشحاله دي او په 14 اګست کې هم د عمران خان جنډه مناوهي، یعنی د پاکستان جنډه ورسره هم رلي. خو زیاتر د پاکستان نه د پی ټي آی جنډې ډېرې خرڅېږي په پاکستان کې په سک په 2023 کې. نو لکه د دې نه پته دا لګي چې د عوام د عمران خان نه خوشحاله دي او عمران خان به انشاءالله زر تر زره وزیر اعظم راځي. د عوامو ورسره ډېره مینه ده او عوام پرې ډېر قربان دي. نو د پی ټي آی جنډې په دې 14 اګست کې ډېرې خرڅېږي. نو عوامو د عمران خان سره ډېره مینه ده ځکه چې د پی ټي آی جنډې په دې 14 اګست کې به ډېرې مناویږي. نو د ویډیو کتلو یو جهان مننه. پی ټي آی والا دا ویډیو مخکې ضرور شیر کړئ او پیج ورسره هم لایک فالو کړئ. تاسو شکیل نور له اجازت ورکړئ تر بلې ویډیو پورې. دا